زلیخانا واستبق الباب دواړو منډه کړه دروازې ته مسابقه یې وکړه یوسف علیه السلام مخکې و وقد قمیصه من دبر یا دا و طالبانو وایي کمیس دغه دروازې داسې وي باندې وي څو چې وي ته به یې منډه کړه خلاصه بس و بله یا دا و طالبانو یا داسې دروازې ولې مثلا د پاچاهي کوټې چې وي داسې ولاړه وي بیا به داسې تاویږي هماغه اصلي حقیقي دروازې بیخي وي نه دغسې دهلیزونه ول چې داسې به ووتلې بیا به داسې تاوسلې بیا به داسې تاوسلې هغه دهلیزونه ښیي واستبق الباب وقد قمیصه من دبر وشکی د کمیس د یوسف علیه السلام له شانه والف یا سیدها لدى الباب کله چې دروازې ته وایي ورسېدل چې عزیز مصر راښکاره سو چې عزیز مصر راښکاره سو دواړې داسې مخکې منډې وهلې چې سره ولیدل قالت ویلې دې ښځې ورته ویلې زلیخا ما جزاء من اراد باهلک سوءا څه د جزا دغه چا چې اراده یې درلودله دي تا اهل ته د بدۍ الا ان یسجن یا به بندي کوې یا به عذاب علیم ورکوې یعنې دغه چا جزا څه ده چې چا ته اهل ته یې په بده سترګه وکتل فیصله هم خپله کوي یا یې بندي که یا سخته جزا وایي نو طالبانو ورونو د زلیخا د مینې نه یوه نښه وایي دا وله چې اول یې ورته ویلې چې بندي یې که چې مړ نه سي ترې که نه قال یوسف ورته ویلې هي راودتني دې چې ده ما نه مطالبه د نفس وکړه وشهد شاهد من اهلها شاهدي ویلي یو شاهد له اهل د دې زلیخا نه داسې ویلې ان کان قمیصه قد من قبله که کمیس دې مخې له طرفه شکېدلی نو بیا زلیخا رښتیا وایي وهو او یوسف بیا له کاذبینو نه ده دا لږ طالبانو وی د دې د خاله زوی و په زانګو کې وړکی و بیا خبرې وکړلې د فیصله هغه وکړله روح الماني دلته 11 کسان ښودلي دي چې په زانګو کې خبرې کړي دي شعر کې هم راوړي دي بیا که نه چې کوم انسانانو په دومره وړکیتوب کې چې د زانګو په حالت کې خبرې کړي دي وان کان قمیصه قد من دبر فکذبت بیا دې دروغ ویلي دي وهو من الصادقین د طالبانو په علامو باندې فیصله کول څنګه ده طالبانو ورونو د حکومتولۍ له قوانینو سره یوه بله مسئله هم ده ابن تیمیه څه د طالبانو ده الله عز وجل په حکومت هم سخت پوی کړی ده